ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو او ډیرو زیاتو ګرانو اوریدونکو د ډیرو ورځو نه موږ وینو چې په میډیا باندې ریپورټس راځي چې زمونږ پښتانه افغانان رونه خویندې او میاندې ماشومان مریضان که موږ وګورو په ټول ملک کې په ټول پاکستان کې د یو ډیر بدو حالاتو سره په دې شکل مخ دي چې په میډیا باندې هم ریپورټس راځي چې تنکي ماشومان چې دي بچي چې دي هغه په جیلونو کې اچولي دي او دا جواز وړاندې کوي چې دا غیر قانوني دي. موږ کوو د ټولو حالاتو ته خاص کر زمون په پښتونخوا کې او بیا ظاهره خبره ده پښتانه افغانان زمون د ملک په هر برخه کې پراته دي او د یوې زمانې نه دلته پراته دي خپل کاروبارونه کوي خپل روزګارونه کوي او بیا موږ وینو چې د تیرو 2 کالو نه زمون پښتانه افغانان رونه پاکستان ته هم را روان دي او بیا د پاکستان نه علاوه هر ملک ته روان دي. گزارش صرف دا دی چې ظاهره خبره د موږ انسانان یو مسلمانان یو پښتانه یو او که موږ وګورو نو د یو نیکه اولاد یو زمونږ وینه شریکه ده موږ په خټه یو او د ریاستونو جدایي یا د ریاستونو جغرافیه چې ده هغه دا رشتې نشي ختمولی بلکې دا تاریخي یوازې زمونږ نه موږ که وګورو نو هندوستان او لاهور دا هم په وینه شریک دي. داسې په دنیا کې ډېر ریاستونه شته چې که یو بل سره پولي شریکې دي نو د وینې رشتې د هغوی موجودې دي خو چې دا کومه رویه او کومه طریقه زمونږ پښتنو افغانانو سره کیږي موږ وینو موږ پښتانه یو ټول په کابل کې او په پېښور کې او په کویټه کې دا موږ ټول پښتانه یو کراچۍ کې ظاهره خبره ده موږ پښتانو خپل روایات لرو خپل تاریخ لرو او بیا دا زمونږ د پښتنو تاریخ دی چې کم از کم زمونږ تورسري چې دي بوډاګان چې دي ماشومان چې دي مریضان چې دي معذوران چې دي ډیر زیات احترام موږ یو بل ته لرو او ټول انسانان لري. موږ به ضرور په دې موقع باندې ټول پښتنو ته به زه خواست کوم ټول پښتنو ته چې دا د کومو بدو حالاتو سره زمونږ دا پښتانو افغانان مخ دي دا زمونږ د ټولو ذمه داري ده چې په دې وخت کې موږ یو بل سره ډوډۍ نیمه کو ډوډۍ شریکه کو یو بل لاس ورکو او په دې مشکل کې اول خو چې موږ ډیر ښه یو بل سره وکړو خو که موږ ښه نشو کولی نو بیا دا رویه د پولیس د طرف نه یا د انتظامیې د طرف نه چې کومه روانه ده یعنی تاسو وګورئ چې لارې چې دي بیا هغه ټولې بندي نو چې هغه لارې بندې شي تاسو سوچ وکئ خلک راځي اسپتالونو ته مریضاني ماشوماني بوډاګاني کاروباریاني څومره تاوان وشي ډېر زیات تاوان وشي. موږ ټولو پښتنو له پکار دي چې په هر ځای کې بلکې موږ ټولو انسانانو له پکار دي چې په هر ځای کې زموږ دا پښتانه افغانان مشته دي د پولیس یا د انتظامیې د ناروا رویې یا د طریقې ښکار دي چې په انساني رشته باندې او د پښتونولۍ په رشته باندې موږ د هغوی د سر سورې شو. زه به پولیس ته هم دا خواست کوم چې ګوره موږ ټول انسانان یو بیا پښتانه یو ټول میندې خویندې په کورونو کې لرو باید چې په دې ځای کې موږ خپله پښتو او پښتونولي هیره نه کړو. د هغې وجه دا ده چې د هر ملک قوانین یو فرد دا که میلمه دلته میشته وي او دا که د دې ملک باشنده وي چې هغه د قانون خلاف ورزي کوي نو د قانون په رڼا کې هغه د هغه نه تپوس کول پکار دي. خو تاسو وګورئ چې په ټول پېښور کې په کویټه کې په کراچۍ کې د پاکستان په هر ښار کې دا پښتانه افغانان اوس خپل کار روزګار له نشي وتی بغیر د څه وجې نیسي او دوره هتکامیز رویه ورسره کوي چې هغه رویه غیر انساني. موږ وینو چې هغه غریبانان بیا ظاهره خبره ده د هغوی دلته جایدادونه نشته د هغوی دلته هغسې په لویه پیمانه باندې کاروبارونه نشته او بیا پولیس او انتظامیه په دوره شکل باندې تنګوي چې هغه غریبانان د کور نه نشي وتی. نو هر انسان له سوچ پکار دی چې د کور نارینه افراد د کور نه نشي وتی نو د هغه کورونو کفالت به څنګه کوي. دا زمونږ د ټولو ذمه داري ده دا چې کومه رویه د انتظامیې او د پولیس د طرف نه ده انتظامیې له پکار دي پولیس له پکار دي بیا پښتانو دا چې انتظامیه ده انتظامیه کې دي او دا بیا که په پولیس کې دي دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې موږ عوامي نیشنل پارټي ټول عمر د پښتونخوا بلکې موږ ټول ولس ټول پښتانه موږ ټول عمر په هر فورم باندې هر ځای کې د پښتونخوا د پولیس د زنده‌باد نارې وو خو دلته چې بیا کم شکایتونه را روان دي
او منګ وینو زمونږ د پولیس هغه پښتانه ځوانان او افسران چې دغه پښتنو افغانانو خاندانونو سره په کم طرز باندې رویه او طریقه کوي، دا بیخي د پښتو د پښتونولۍ خلاف خبره ده. زه هغه ټولو پښتنو پولیسو ته، ځوانانو ته، افسرانو ته، پښتنو ته، انتظامی ځوانانو افسرانو ته، لوی افسرانو ته به دا خواست کوم چې په انساني رشته باندې په داسې حالاتو کې چې که یو سړی خپل کلی پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپل ښار پرېږدي، نو دا د مستۍ نه پرېږدي، دا د مجبورۍ نه پرېږدي. په دې مجبورۍ کې دغه هتکامیز رویه، دغه تنګول، ماشومان تنګول، بوډاګان تنګول او زمونږ میندې خویندې زنانه تنګول، دغه بیخي غیر انساني رویه ده او طریقه ده. دا پرېښودل پکار دي. زه به ټولو پښتنو ته خواست وکړم چې په کم ځای کې پښتانه افغانان د دې پولیس او د دې انتظامیې د لاسه زوریږي یا تنګیږي، ټول مهرباني کوئ او د هغوی پالنه، د هغوی حفاظت، هغوی سره مرسته او په دې مشکل کې هغوی له لاس ورکول دا پښتو هم ده، دا انسانیت هم دی، دا مسلماني هم ده او دا د وخت ضرورت هم دی. راځئ چې سوچ وکړو چې نن زمونږ د دې ملک یوه ویزا په $100 ملاویږي. کاروبار دی. اوس تاسو سوچ وکئ ټول موږ رابطې کوو، یعنی د پاکستان یو ویزا په $1000، په $1200، په $2000 او د دې نه کاروبار جوړ شوی دی. کاروبار او بیا چې دلته راځي نو په کوم شکل یې تنګوي. زه به ټولو پښتنو ځوانانو ته چې هغه د سوشل میډیا په ذریعه باندې د خپل کام وکالت کوي، نو هغوی دې دا خبره نه هېروي چې موږ ټول پښتانه افغانان که د دنیا په ګوټ کې د دې بدو حالاتو په وجه باندې پراته یو، دا د هر پښتون زلمي که د هغه سیاسي نظریه هره نظریه ده، که د هر سیاسي ګوند سره تعلق ساتي او که د هر مسلک سره تعلق ساتي، دا هر پښتون ځوان دا ذمہداري ده چې موږ او تاسو ټول د خپلو دې پښتنو افغانانو دپاره اواز پورته کړو او دغه خلک چې دی زوروي، دی تنګی، بې ځایه ترېنه رشوتونه علي او په عذاب کړي دي، چې هغه د دې نرغې نه خلاص کړو او دغه خلک په دې خبره قانع کړو چې دی سره انساني او د پښتونولۍ رویه شروع کړي. راځئ چې موږ دا وګورو چې دا ټولې لارې بندي، دا د هر پښتون ذمہداري ده. موږ بیا دا خبره کوو د عوامي نیشنل پارټۍ د پلیټ فارم نه چې هر پښتون به د خپل کام ترجمان جوړیږي. بیا به دا خبره کوو که د په لاس کې هر اجنډه ده، خو ته په ده باندې د خپلې خاورې او د خپل کام فرض دی، قرض دی چې دی د خپل کام او د خپلې خاورې ترجمان جوړ شي. زما خیال دا دی چې دا کومه خبره زه کومه نو دا بیخي نوې ځکه نه ده چې په سوشل میډیا باندې دا ټول ظلمونه یا دا هتکامیز رویه یا دا ماشومان او زنانه او بوډاګان په جیلونو کې بندول یا د پولیس او د انتظامی د طرف نه دا بدرنګه رویه دا موږ او تاسو ټول وینو. باید چې موږ یوه داسې رویه خپله کړو چې هغه انساني رویه وي، چې موږ یو داسې رویه خپله کړو چې هغه د پښتو د پښتونولۍ مطابق وي. لکه تېره ورځ تاسو وګورئ زمونږ د ملک نگران وزیر اعظم په کوم انداز باندې خبره کوي. زه نگران وزیر اعظم صاحب ته هم خواست کوم چې ته پښتون یې، موږ او تاسو ټول پښتانه یو، زمونږ او ستاسو میندې خویندې یا د هغوی پلو چا نه دی لیدلی. دا خبره به نه هېروو چې نن د کابل یا د کندهار یا د لغمان یا د پغمان یا د کندوز یا د افغانستان د هر ښار یا د پاکستان د هر ښار او د هر کلي میندې خویندې چې هغوی نن د بېکسۍ په وجه، نن د مجبورۍ په وجه او هغوی د جبر په وجه سرتوري دي، دا زمونږ او ستاسو د ټولو لپاره د امتحان خبره ده. زما تمه ده چې زما دا خواست یا زما دا درخواست به بیخي او سیاسي پیغام نه ګڼئ، د پښتونولۍ یوه جرګه به یې ګڼئ، یو درخواست به یې ګڼئ او امید لرم چې موږ او تاسو ټول به په دې حالاتو کې د خپلو افغانانو رونو خویندو او میندو، بزرگانو، مریضانو، ماشومانو د سر سوری ګرځو او کوشش به کوو چې څومره ورسره مرسته کولی شو، څومره ورله عزت افزایي کولی شو، څومره یې د دې بدرنګه رویې نه بچ کولی شو، په هغې کې به ډېر په ایماندارۍ او په اخلاص موږ او تاسو ټول خپل کردار ادا کوو انشاءالله.